د الله نبی د ایمان علامت د ایمان شرط بیان کړی دا حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وای تر هغه وخت پورې هغه انسان کامله مؤمن نشي کېدلی چې د خپل ورور لپاره هغه شی نه کې خوښ چې هغه د ځان لپاره خوښوي نو د ځان لپاره چې کوم شی خوښوي د خپل مؤمن ورور لپاره به هم هغه شی خوښوي نو بیا دا د کامل ایمان شرط او د کامل ایمان علامت ده که یو انسان د ځان لپاره شی خوښوي دته پکار ده چې خپل مسلمان ورور لپاره هم هغه شی خوښ کړي که دی دا وي چې ما سره د بل انسان ښه سلوک وکړي او د ما سره د ښه رویه اختیار کړي نو دته پکار ده چې د بل مسلمان ورور سره هم د ښه سلوک وکړي او د هغه سره خپل رویه هم ښه کړي بیا به خلک د ده سره ښه سلوک کوي او که یو سړی دا وایي چې خلک د ما عزت کوي د ما د احترام کوي ما ته د په ښه نظر باندې ګوري دته پکار ده چې د خپل مسلمان ورور عزت وکړي د هغه احترام دی وکړي هغه ته د په ښه نګاه سره وګوري او که یو سړی دا وایي چې ما ته د ټول حقوق ما ته میلاو شي چې د ما حقوق دي هغه ته هم پکار ده چې خپل مسلمان ورور چې کوم حقوق دي هغې لپاره د هم دغسې زور ولګوي نو دی د اول د بل چا حقوق ادا کړي بیا به خلک د تا حقوق درکوي نو ګوره چې یو انسان د خپل ځان لپاره یو شی خوښوي هغه ته پکار ده چې د مسلمان ورور لپاره هم هغه شی خوښ کړي دا ته وایي کامل ایمان دا ته وایي کامل اسلام کامل ایمان مطلب دا ده چې دی په خپل ځان او په خپل ورور کې فرق نه راولي که د دو عزت خپل ځان عزت د خپل ورور عزت ګڼي د ده سره حسن سلوک د ده سره محبت د ده احترام د ده قدر دا داسې ګڼي لکه دی چې وایي چې مطلب د ما د داسې عزت احترام وشي نو دته پکار ده چې د خپل ورور عزت او احترام دی وکړي بیا به هغه نه بعد خلک د ده عزت او د ده احترام کوي د غرنګې نن سبا په جدید دنیا کې دا خلک دا خبره پلووي وایي د خلکو نه خپل حقوق حاصل کړه خلکو ته خپل حقوق نه ملاویږي حالانکه جدید دنیا خلکو ته دا پیغام ورکوي چې ته د پلانکي کس نه خپل حق حاصل کړه د خپلو حقوقو مطالبه وکړه نو جدید دنیا خلکو ته د حقوق حاصلولو تلقین ورکوي او قرآن او حدیث دا خلکو ته د حقوقو حاصلولو تلقین نه ورکوي بلکې دا تلقین ورکوي که د چا په تا باندې حق وي هغه د بل کس حق ادا کړه فرق صرف دا ده الله او د الله رسول هم دا تلقین بیان کړی ده چې ته د بل کس حق ادا کړه او نن سبا متجددین او جدید دنیا زمانه دا خبره اوچته ده چې موږ ته خپل حقوق نه ملاویږي موږ به خپل حق څنګه حاصلوو نو فرق صرف دا ده چې دنیا دا وایي چې ته خپل حق حاصل کا او الله او د الله پیغمبر دا وایي چې ته بل ته د هغه حق ورکړه فرق صرف دا ده نو د وجنه د ایمان علامت د ایمان شرط دا ده چې کوم شی خپل ځان لپاره خوښوي د خپل مسلمان ورور لپاره هم هغه شی خوښوه